سفریش نن مولانا فضل الرحمن په کوم صف کې ولاړ دی نن مولانا فضل الرحمن چیرې ولاړ دی واورئ دا خبره په غور سره واورئ مولانا فضل الرحمن د امریکې ایجنټ دی د امریکې ایجنټ دی ملایان ته خاص کرتا وایم د امریکې د سفیر سره د دوبۍ ایرپورټ څخه کابل ته د مذاکراتو دپاره څوک ولاړی پوښتنه کوم څوک لاړی مولانا فضل الرحمن لاړی له ننه یو کال دمخه د امریکې سفیر سره میلاویږي مولانا فضل الرحمن وایي نواز شریف ته وزیر اعظمي ورکوې پیپلز پارټۍ ته ورکوې ما ته ولې موقع نه راکوې هغه وایي څه شیان کمي ده په تا کې څه کمیان شته په دې وایي کمي چې شته وایي د مجاهدینو خلاف میدان ته راوځه لکه محمود خان چې راوتلی دی لکه نواز شریف چې راوتلی دی لکه زرداري چې راوتلی دی د مجاهدینو خلاف د بې الفاظ کې نه سرعام راوځه ول بالکل صحیح دا به هم زه پرکړم بیا یې کانفرنس کښېښود له ننه یې 8 میاشتې 9 میاشتې له مخه اعلان وکړی ول 7 ساله کانفرنس به په پېښور کې کوم او بیا لاړې پر دا دنیا پر ملکو وګرځېدې پیسې یې جمع کړې 5 اربه یو ملک پیسې ورکړې په هغو نسو موړګیا راغلی کوټې ته دا د هغه خانیانو پلان چې دي په دو کې پروګرامونه په کوټه کې 3 کروړه وکړه کراچي کې 15 کروړه وکړه په اسلام آباد کې وکړه تاسو وینئ له 15 ورځو څخه دا کم کانفرنسونه چې کېږي دا بیانونه ته یې ویلئ د مولانا فضل الرحمن پخوا چې به مولانا شیراني 20 کاله رامخه کوم بیان ورکوی وایي 23 کاله د مدرسو طالبانو ایجنسیان استعمال کړل د جهاد پر نامه باندې قدرمنو علما واورئ دا 7 ساله کانفرنس چې دی دا دوکه او فراډ ده د پاکستان او یا کاله سوي دي د 10 کاله پرس په چیرې پرس او که دا پر تسلسل د شیخ الهند دی نو شیخ الهند خو آزاد وي د امریکې او د یهودو نصارا خلاف ویه ستا پاکستان د یهودو نصارا په حمایت کې دي او که د جمعیت علماء هند تسلسل وي جمعیت علماء هند خود په 2019 کې د دوی 7 کاله پوره کېږي یو خو دا ډرامه ده دروغ د 7 ساله کانفرنس دویم دا دی واورئ زه نن درته وایم 6 شپې پاته دي د دې اجتماع اصل مقصد دا دی چې مولانا فضل الرحمن به اعلان کوي چې جهاد نشته دیني مدرسې طالبان د جهاد طرف ته نیسي دا د اسلام د کنیکشن دی کنیکشن دې سرتاګ حرام دی سپنجري ملایان ناست دیا خاموش دیا خوله یې بندې کړې دیا که یار موږ د افغانستان سپین پوشه سپنجره زاړه مجاهدین نه منیا چې د امریکې ملګرتیا یې وکړه بیا موږ مولانا فضل الرحمن او د دوی شیخ الاسلام نه منو چې د امریکې ملګرتیا کې منو یې کې نه منو یا هرګز یې نه منو یا دا دوکه ده دا اسلام خرڅول دیا دا د وزارت عظما دپاره کانفرنس کوي دا د کرسۍ سیاست دی موږ د کرسۍ سیاست نه منو یا زه د کوچراغ مسلمانانو ته دا وایم چې 13 تاریخه باندې موږ په کوټه شهر کې د مظلوم ملت